السلام علیکم. زما نوم نیلم خان دی، د پېښور نه تعلق ساتم. زما د دې ویډیو مقصد هم دغه دی چې ما یو ځل د دې پېښور وزټ کولو زه را روانه وم. ما سره په ګاډي کې یو ښځه میلاو شوه، ډېره ضعیفه زنانه وه چې هغې ما ته دا خبره وکړه چې بچې ما نه چابالۍ پټې کړي دي. نو ما ورته وویم لکه څنګه یې تا نه پټې کړي دي؟ نو ما ته هغې وویل چې داسې یو سړی راغلی او ما ته یې وویل چې ستا د بېنظیرې پیسې کېږي او ته ما له والۍ راکړه او زه به تا له د بېنظیرې پیسې وکړم. ټیک شو. هغې غریبې زنانه نه والۍ مباسلې. بیا هغه زنانه نه ما تپوس وکړو چې لکه ستا خرچه څوک برابروي، لکه داسې تپوسونه هغې نه ما ډېر زیات وکړو. نو هغې ما ته وویل چې بچې زما خپل پنشن 6,000 روپۍ دی. نو هغې غریبه لګېدلې ده. هغې ته ما ویل چې لکه ته پوه نه شوې چې تا نه یې والۍ وښکې. نو هغې ما ته وویل چې بچې ته زما د عمر ته وګوره او زما د دغه ته وګوره. هغه خو ما ته ډېر لالچونه راکړه چې ته ما له دا والۍ راکړه، ستا انټري مونږ هلته کوو، ستا مونږ دا کوو. لکه به زه خو نه پوهېدم، تعلیم مې نشته او ضعیفه بوډۍ وه. نو هغې ما نه والۍ وویستې. ما ته یې ویل چې تا له مونږ په دې باندې د بېنظیرې پیسې رالو. نو زما تاسو ته یو دغه پیغام دی چې ګورئ مه کوئ، د چا ناجایزې فایدې مه اوچتئ. خپله خور مور هم په کور کې لرئ، ټیک شو، خپل ماشومان هم لرئ. دغه خو ستاسو د مور په ځای وه چې تاسو د دې غریبې نه د څونه والۍ به وي، د 8,000 والۍ به وي، د 10,000 والۍ به وي. نو تاسو خپل کور پې برابر کو او دا یې غریبې د غوږو نه مو والۍ وویستې. نو دا چې کوم اوس دا فرودونه شروع دي د بېنظیرې سکیم باره کې، د دې هر څه باره کې، نو پلیز دا مه کوئ، چاته غلطې میسیجې مه کوئ چې ستاسو بېنظیرې پیسې راغلي دي. د بېنظیرې آفس ته راشئ، بیا منځ کې هېڅ هم نه وي. د دې خلکو په دغه باندې مه ځئ چې لکه دوی تاسو له فیک میسیج راشي چې راځئ ستاسو بېنظیرې. بعضې ډېرې ښځې وي کمکلې وي، تعلیمونه یې نه وي. نو کور کې خیر دی کو داسې تاسو له چېرته میسیج راشي یا چېرته کال راشي، نو تاسو هغه چاته ښایئ چې هغې پې پوهېږي. نو داسې بالکل مه کوئ. لکه وګورئ که نه یو زنانه سره دونه دغه شوې دی چې غریبې نه یې والۍ موښتې دي، بیا پته نشته چې نورو خو هغې ما ته صرف دونه وویل چې ما نه والۍ ووتلې شوي دي او هغه هم په دې مقصد باندې چې د بېنظیرې پیسې دغه شي. نو ځان نه کمکل مه جوړوئ. زما تاسو له دغه پیغام او د هغې غریبې نه پیسې وشوې او د هغه والو نه غریبه خلاصه کړه. کو تاسو سره چېرې هم په بازار کې یا ستاسو کور ته داسې څوک راشي یا ستاسو کور کې داسې سړي ذات وي چې هغې بالکل پوهېږي نه، تعلیم یې نه کړی په دې څیزونو باندې، نو زما تاسو له دا دغه دی چې بالکل د چا په خبرو کې مه راځئ. د خپل هر څه نه به مو خلاص کړي. ټیک شو. دا ټول فراډ روان دی، ټوله دوکه روانه ده. ځان ویښ ساتئ. که څوک درته ووایي چې راځه پلانې ځای کې د بېنظیرې پیسې ورکوئ، په بهانه به مو کور ته دننه کړي چې سم د سره وي هغه دنه وباسي، هغې نه به مو خلاص کړي. نو زما تاسو له یو دغه میسیج دی چې ځان ویښ ساتئ، دونه ځان نه کمکل مه جوړوئ. کو داسې چېرې میسیج راځي نو کور کې چاته ښایئ، کو کور کې هم څوک نه پوهېږي نو د هغې نه علاوه ایزي پیسه والا ته ځئ، یې بار چاته ښایئ.